السلام علیکم. زه یم ترجدون. تاسو د دارالنصر فاونډیشن افیشیل یوټیوب چینل ګورئ. تاسو ته خو د قربانۍ د زناورو کوم مسایل چې دي د هغې عملي قسط خو تاسو مولوي صاحب بیان کړی و. اوس موږ نن تاسو ته د قربانۍ زناورو کوم دویم قسط چې د هغې کوم مسایل چې دي هغه به تاسو ته مولوي صاحب بیانوي. ایوه، السلام علیکم. ستاسو ډېره شکریه چې تاسو خپل ټایم راکړو. مخکې د دې نه موږ هغه مسایل چې دی هغه بیان کړو چې د هغې متعلق هغه ځناور چې د هغوی نه قرباني چې دی هغه نه کېږي، دا عیوب پکې موجود وي، د هغې نه قرباني نه کېږي. اوس هغه عیوب چې هغه پکې صحیح د هغې نه قرباني چې دی هغه کېږي، عیوبونه چې دی هغه پاک وي، نو هغې نه قرباني کېږي. اول نمبر هغه ځناور چې د هغه غوږ چې دی هغه سری وي او یا چې دی نو په غوږ کې سوری وي، نو دغه ځناور نه چې دی نو هغې نه قرباني کېږي. چې په اوږدوالي باندې سری شوی وي او یا په غوږ کې دی هغه سوری شوی وي، نو د هغې نه قرباني چې دی هغه کېږي. دویم نمبر هغه ځناور چې د هغه غوږونه چې دی هغه وړوکي وړوکي وي، یعنې بوچۍ چې ورته ویلی کېږي. بعضې اکثر ګډ شو یا ګډې شوې یا چې نو چیلۍ شوې یا غواګانې اکثر داسې وي چې د هغې بوچي بوچي غوږونه وي، نو دغه بوچي والا غوږونه چې نو هغې نه هم قرباني چې دی نو هغه کېږي. د اول نمبر مسله چې کوم موږ بیان کړه چې د کوم غوږ چې دی نو هغه اوږد متې سري شوی وي یا پکې سوری وي، نو دا شامي والا فتاوا شامی والا صفحه جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 325 شپږم نمبر جلد 325 نمبر صفحه باندې فرمایلی دي. او دویم نمبر هغه ځناور چې د هغه واړو واړو غوږونه وي، دا بوچي غوږونه والا، نو دغه هم فتاوا شامی والا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 324 باندې لیکلی دي. دریم نمبر هغه ځناور چې د هغې خپې چې دی نو هغه داسې وي چې هغې باندې یو وخت چې د هغه ګوډه وي، خو معمولي ګوډوالی وي چې کله هغه ځي نو پتلو کې د څلورمې خپې نه چې دی نو هغه مدد اخلي، نو د هغې نه هم قرباني کول چې دی هغه جایز دي. دغه هم فتاوا شامی والا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323 باندې دا لیکلي دي. څلورم نمبر هغه ځناور چې هغه دومره کمزوری وي، خو لیکن د کمزورو په وجه باندې د هغوی اډوکي کې چې کم مضبوطوالی دی یا کم غوړوالی طاقت چې ورته ویلی کېږي هغه چې دی نو هغه پکې شته، نو د هغې نه هم قرباني چې دی هغه صحیح ده، هغې نه هم قرباني کېږي. دغه هم فتاوا شامی والا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323 باندې دا لیکلي دي. بل هغه ځناور چې د هغه پیدایشي چې دی نو هغه ښکرې نشته، کونډه دی یا غوی دی، میخه د هر یو شیز دی یا ګډه ده چیلی دی، د هغه بالکل مکمل ښکرې چې دی هغه نشته، خو د هغې عمر چې دی هغه پوره دی. عمر چې دی نو هغه څه دی؟ عمر د غټ سوري دپاره یعنې میخې غویو او اوښ دپاره چې کوم غټ ځناور دي نو هغې دپاره 2 کاله چې دی هغه شرط دی. 2 کاله چې دی نو بعضې مونږ د خبره کوم دغه کوو چې یاره غاښونه یې کړي دي نه دي کړي، نو غاښ کول نه کول دا د قربانۍ څاروي دپاره شرط نه دی. د قربانۍ څاروي دپاره شرط چې دی هغه د غټ څاروي دپاره 2 کاله دي، چې 2 کالو کې 1 ګنټه هم کم وي نو د هغې نه قرباني نه کېږي، 1 ګنټه هم کم وي د هغې نه هم قرباني چې دی نو هغه نه کېږي. او د هغې سره سره چې نو هغه لوکې یعنې چیلی ده یا چیلی دی یا چې نو هغه ګډه ده، نو دا د 1 کال د دې دپاره شرط دی. او بیا ګډه چې ده نو هغې کې هغه ګډ چې هغوی چې دی نو هغه د 6 میاشتې وي، خو چې کله ورته سړی وګوري نو هغه ښکاري ورته داسې چې یاره دا د کال دی، نو د هغې نه هم قرباني چې نو دا ټیک ده، هغې نه هم قرباني کېږي. اوس دا یو ځناور چې د هغې نه چې کوم څلورم نمبر خبره مو کوله چې د هغې مکمل 5م نمبر چې د هغې مکمل ښکرې چې دی هغه نشته، بالکل کونډه دی، نو د هغې نه قرباني چې دی هغه جایز ده. په عمر چې دی شرط پکې عمر دی، عمر یې پوره دی. فتاوا شامی جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 323 درشتم نمبر 323 نمبر. بل هغه چې د هغې دواړه ښکرې چې دی هغه ماتې شوي دي، خو معمولي چې کوم د ښکرو ویښ کې کوم جړ دی تیغ دی، هغه تیغ چې دی هغه موجود دی، نو د هغې نه قرباني چې دی نو هغه صحیح ده، د هغې نه هم قرباني کېږي. دغه هم فتاوا شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323 باندې دا لیکلي دي. بل هغه ځناور چې د هغه زیات غاښونه چې دی هغه په خولې کې شته، لږ چې دی هغه ختلي دي غورځولي دي، نو هغه نه هم قرباني چې دی نو دا صحیح ده. او 8م نمبر هغه ځناور چې کله دی حلالو او د حلالو په وخت کې د ده کې چې دی نو هغه یو غیب چې دی هغه ولګېد، مثال په طور راغورځولو په ټایم کې خپه چې دی هغه ماته شوه، سترګه چې دی هغه ړنده شوه یا غوږ خراب شو یا چې دی نو هغه ښکرې مات شو، نو په دغه ټایم کې اکثر سړي په ذهن کې چې دی نو هغه داسې یو اشکال پرېوځي چې یاره د خو اوس دا غیب پکې راغی، نو دغه وخت کې د حلالۍ په ټایم کې یو غیب پکې ولګېده، د دې نه قرباني کول چې دی هغه صحیح دي. دا چې دی هغه فرمایي شامی والا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 325 صفحه نمبر 325.
بل نهم نمبر چې دی نو هغه ګډه یا هغه ګډه چې هغه لم والا دی او په هغې سره خوا ته چې نو یو وړوکې شانتې لکۍ وي او دغه لکۍ چې دی نو هغه مکمل طور باندې چې دی نو هغه نه وي مکمل نه وي نو د هغې نه هم قرباني چې نو دا جایز ده د هغې نه هم قرباني چې د هغه کېږي دغه هم فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 325 باندې دا لیکي او د دې سره چې نو هغه خسي ځناور دی چې هغې باره کې چې دی نو هغه اکثر ملګري چې دی نو هغه زمونږ رونه بیګان چې نو هغه په دې کې یو دغه کوي چې یاره د خسي ځناور چې نو هغه زړه نه مني نو د دې نه قرباني کول یوازې جایز نه بلکې افضل دي بلکې افضل دي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود دوه ګډان چې دی نو هغه به حلالول او هغه ګډان چې هغه خصیبو هغه به حلالول د هغې نه به قرباني چې دی هغه کوله نو د دغې د حلالولو باندې او د خصي ځناورو باندې حوالې چې دی نو هغه د حدیثو مبارکونه حدیث حضرت جابر رضی الله عنه ابو داود کې جلد نمبر چې دی نو هغه 1 صفحه نمبر 30 باندې چې نو هغه دغه یو حدیث چې هغه نقل کړی دی چې د خصي ګډان د پیغمبر اسلام قرباني کړی ده بل دویم نمبر حدیث یا حضرت عائشہ رضی الله عنها ابن ماجه صفحه نمبر 225 کې حدیث مبارک نقل کړی دی بل چې دی نو حدیث نمبر 3 حدیث ابي هريره رضی الله عنه ابن ماجه کې چې نو هغه هم یو حدیث په دې باندې فرمایلی دی بل په دغه باندې چې دی نو هغه حدیث ابي رافع رضی الله عنه چې د مسند احمد کې جلد نمبر 6 صفحه نمبر 8 باندې چې نو هغه په دې باندې هم یو حدیث حواله چې دا هغه ورکړی دا او پنځم نمبر حدیث ابو درداء رضی الله عنه مسند احمد جلد نمبر 6 صفحه نمبر 196 چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه خصي ګډان چې هغه حلالول دا غینه قربان چې دا کوله الله رب العالمین دی په داسې مسایلو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب جزاکم الله خیره تاسو د ویډیو د کتو ډیره مننه او په اخر کې تاسو دا یو درخواست چې تاسو چینل سبسکرایب کول یې نه کوي په دې باندې تاسو کمنټس وکړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ چې دا خیر خبره سمو مخته خوري کې تاسو په ماجر ملایويږي او الله پاک موږ په دې باندې عمل کوو جزاکم الله خیر